بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم. د زړه سره زړه مې تا پسې راوځي، وزر غواړي د حجاز په لور الوزي. سبحان الله. کو اغیار ورته هر څو دامونه کیږي، په قسم د مدینې نه جاروزي. سبحان الله. ځان به مخکې سپېلنی د هغه چا کړم، ځان به مخکې سپېلنی د هغه چا کړم، چې سلام لا د جانان ورننوزي. سبحان الله. کوزې سترګې به ولاړ وي په محشر کې، کوزې سترګې به ولاړ وي په محشر کې، چې په لاره د جانان د مینې نځي. سبحان الله. سر او مال به ترې قربان کړم، ځوان هغه دی. سر او مال به ترې قربان کړم، ځوان هغه دی، په ناموس چې د آقا میدان ته وځي. سبحان الله. تاسو په حضور کې ما د قرآن عظیم شان د یو آیت لږه حصه تلاوت کړه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. زه داسې مقرر نه یم چې ښکلي تقریرونه کوي او خوشوازي، خو دا د عشق او د محبت خبرې مې خوښې. نو په دې آیت کې مې یو ټکی دی د محبت، موږ به نن د هغه وضاحت. نور د غون آیت شریف په تفسیر او وضاحت چې کوي، نو علماء کرام ناست دي او ته پته ده هغه په دې باقي غونډه شپه کې نه کېږي. دا څومره حصه چې ما تلاوت کړه د دې ام کما حقه تفسیر په دې غونډه شپه کې نشي خلاصولی، خو موږ به صرف د یو ټکي له راشو چې تحبون الله، محبت. دا محبت څه ته وایي او عشق څه ته وایي؟ علماء کرام پوهیږي کله چې موږ د دې منطق په کتابونو کې د علم تعریف کوو که نه، نو بس غریبانان په اورېدو ستړي شي او مولان غریبانان په ویلو ستړي شي، خو د علم تعریف نه شي، او بیا پکې په اخره کې وایي چې دا اجلاد بدیهیات. دغسې شی د عشق او محبت هم دی. عشق او محبت له چې کله موږ راشو د دې تحقیق موږ په کتابونو کې شروع کړو، نو ستړی به شي. هغه خپل چې د څه یاد دي هغه به هم دنه هېر کړي او هغه د هغه نه به هم یاد کړي، خو لیکن اخر به په دې باندې تمام شي چې دا عشق چې دی که نه، دا یو ډېر ښکاره پټ شی، یو طرف ته ښکاره دی او بل طرف ته پټ دی. خو لیکن فرهنګ عمیق چې د محبت کوم تعریف کړی دی هغه داسې دی چې دوستي او میل طبعي، د زړه میلان او دوستی. نو دا محبت عام دی، دا د مور سم کېږي، د پلار سم کېږي، د ورونو سره، د خویندو سره، د اقرباو سره، د ټولو سره په یو ځل باندې. خو دا عشق چې دی نو دا ویل کېږي دوست داشتن به حد افراد، د یو چا سره داسې محبت کول چې هغه د حد نه واوړي، نو دا صرف د یو چا سره، دا د هر چا سره.
بیا دا عشق او دا محبت دا په دوه قسمه باندې دي. یو عشق او محبت مجازي دی او یو حقیقي دی. په دې کې ډېر اوږد تحقیق دی او بعضې جاهلانو د دې نه انکار کړی چې عشق د الله جل وعلا شانه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره نه کېږي. وایي ځکه په عشق کې چې دی نو د نفس حصه دی بالکل پوه شوي. رحمان بابا رحمه الله فرمایي چې پاک دی عشق له نفس له خاصیته، پاک دی عشق له نفس له خاصیته، چرته چاه د ګېډې او چرته چاه د زنخته. نو عشق او محبت مجازي دې ته ویل کېږي چې په دې کې د نفس حصه وي، د نفس لپاره او د غیر الله سره وي. او عشق حقیقي دې ته ویل کېږي چې د نفس حصه پکې نه وي او د الله جل وعلا شانه لپاره وي. نو کو بیا د مرشد سره وي او کو د آقای نامدار سره وي صلی الله علیه و آله وسلم او کو د الله جل وعلا شانه سره وي. دې ته ویل کېږي عشق او محبت. کله چې دا عشق او محبت د چا په زړه کې پیدا شي نو دا په سړي باندې څه کوي؟ را به شو د عشق مجازي نه. فرعون څوک و؟ تاسو ته پته شته؟ دا یو قبرونه چې کړي په مقبرو کې به پروتو او خلکو له به په روکو باندې قبرونه وکړل. خو د ده محبت نه عشق و د ریاست سره. محبت خو د هر چا وي. د دې نن دلته چې څومره ناست دي د ټولو به دا محبت وي چې زه یو افسر شمه، زه یو وزیر اعلی شمه، زه یو غټ مالدار شم خو ځانو ته نشي رسولی. ولې؟ محبت یې دی خو عشق ورته نشته نشي سره. د چا چې عشق یې هغه پسې ځان لیونی کړي او شپه ورځ پسې وکړي نو هر شی چې ځان ورته رسوي. د فرعون محبت نو بلکې عشق و د دې سره چې زه ریاست حاصل کړم. هغه باندې داسې حد ته ورسېده چې دومره ریاست یې حاصل کړو چې د خدایي دعوه یې کوي. عشق مجازي عشق و خو عشق مجازي برباد شو. حامان، قارون، داسې نور را واخله، ابو جهل. خو چې کله دا عشق حقیقي په یو چا کې راشي نو دا عشق حقیقي په انسان باندې دوه لوبې کوي. یو ځل یې د دې ځمکې نه ونیو او هغه شته وجود او هستي نشته و نابود. په نار د معرفت باندې داسې وسوځي چې رماد باقیمانده یې په سرسر او په ریاح شدیده و د عشق او محبت او د بلایاو کې والوځي او په دریاب د هغه عشق بې پایان کې لاهوشي ختم شي. د هغه ځای نه چې کله بیرته دوباره راوچت شي نو په نوې هیئت وحداني سره الله جل وعلا شانه دلاره یو نوې هیئت. خباب ابن الارت رضی الله تعالی عنه څوک؟ یو غلام، یو مریو، خو لیکن داسې غلام او داسې مریو چې د چا د طرفه ورسره کوم ظلم نه و، کوم زیاتې نه و، کوم جبر نه و، خو بس د یو مالک خادم او خدمت یې کول. خو کله چې د نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره عشق او محبت پیدا شو نو څه وشو؟ بلازري ذکر کړي دي چې یوه ورځ خباب ابن الارت رضی الله تعالی عنه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خواته راغی. په دور خلافت د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه مبارک خلیفه د مسلمانانو راوست او د ځان سره په خپل خوا باندې په خپل ځای باندې کېناست او نور حاضرینو ته مخاطب شو. وی د دې لایق صرف دوه کسان دي، یو خباب ابن الارت رضی الله تعالی عنه او یو بلال رضی الله تعالی عنه. وی ځکه چې دیو به ډېر تکلیفونه او ډېر دردونه په عشق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کې تېرول
او کفارو به ورسره ډېر ظلمونه کول. خباب ابن الارت رضی الله تعالی عنه ته ویل قربان ستا خبره صحیح ده، خو لیکن د بلال رضی الله تعالی عنه دپاره دومره یو څوک پیدا شو چې وایو ایستو ازاد یې کو، خو زما سره به کفارو داسې وکړو چې اور به بل کو، سکروټې به وکړلې، په هغو به زه د پاسه څملولم، تکنه تکنه ځوانان به مې په سینو کېناستل، غټې غټې ګټې به یې راله په سینو باندې واړولې، او زما د املا به څه کار یې کاو، او دا وجود به مې سو، او هغه سکروټې به زما بدن ته را دننه کېدې، حتی کې چې زما ملا به د ځمکې سره ولګېده. دا لوبه په چا وکړه؟ خو لیکن آغا خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ بیا شو، آغا باچا د جهان ته جوړ شو چې نن ما او تا د نوم سره رضی الله تعالی عنہ ذکر او په قرآن عظیم شان کې د ټولو صحابه کرامو دپاره د جنت زیری راغلی، وکلا وعد الله الحسنى، خو لیکن د سابقینو اولینو دپاره چې دی نو په قرآن عظیم شان کې هغه زیری راغلی چې مخکې د هجرت نه چې چا کوم عمل کړی دی هغه ته د وروستنو صحابه کرامو عمل نه رسېږي، د وروستنو خلکو به ورته څه ورسېږي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څوک د عربو یو تاجر او یو امانتدار او یو دیانتدار کسو چې عرب په عاشقانو محبت یې ورسره کولو، مینه یې ورسره کوله، او خپل امانتونه به یې ورسره خوستل او د هر چا په اعتبار. کله چې په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ایمان راوړ، یوه ورځ عرض کوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته قربان زه پاڅېږم او په دې مسجد مبارک کې د اسلام خطبه لولم. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي چې لا فی الحال موږ په دې حالت کې نه یو، صبر وکړه. خیر بار بار ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اصرار کولو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم منع کولو، اخر اجازه وکړه. صحابه کرام ځای په ځای په مسجد شریف کې دي، یو څو کسان دي، مسجد د حرم شریف د کفارو نه ډک دی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اولنۍ هغه استیلا چې د اسلام خطبه شروع کړله په مسجد حرم شریف کې وکړي، د هر طرف نه مشرکان راواله شو، شروع یې پرې وکړله، او خصوصا عتبه بن ربیعه لعین ابلیس ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه رايو ورزولو، او په پاڼه باندې به ولا د مخ مبارک واهو، حتی کې چې د شونډو مبارک او د پوزې مبارک فرق ورک شو. ټول بدن د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په وینو باندې رنگ رنگ شو، د خپل ځای نه د پاڅېدو نه ووتو. نو بنو تیم قبیله راغله چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه قبیله وه، او ابو قحافه رضی الله تعالی عنه چې وروسته به ایمان راوړ، په دغه وخت کې ایمان نه راوړی، د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پلار مبارک او ودرېدو، ویل چې که زما په دې زوی باندې څه وشو نو زه به دا بدل د عتبه لعین نه اخلم. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې په کټ کې او یا په څادر کې د هغه وخت مطابق کور ته ویوړ. سار دی ماسپښین شو، ابوبکر صدیق رضی الله عنه خبرې نشي کولی، مازدیګر شو خبرې نشي کولی، چې ماښام ته قریب ټیم شو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې خبرې شروع کړې، اولنۍ خبره په خپله دې عظیمه سخته کې څه کوي؟ وایي په نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم څه وشو. خپل پلار یې ورته وایي د هغه نه نیو خبر، د پلار په بچي زړه ډېر درد کوي که نه، خو بچیه ستا دا حال دی، لږ خوراک وکړه، لږې اوبه وڅښه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي زما دې په الله قسم چې نه اوبه څښم او نه خوراک کوم تر څو پورې چې زه د خپل جانان د حال نه یم خبر شم. ابو قحافه رضی الله عنه ته لاړې، او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مور ام الخیر رضی الله عنها یې راولېږله چې ته ورشه دې بچي باندې دې څه کوشش وکړه، خو چېرته ستا د لاسه خوراک وکړه. ام الخیر رضی الله عنها راله ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته سوال جاری کوي، هغه ورته فرمایي چې نورو خبرو ته نه یم جوړ،
بس ماله د خپل جانان خبر پکار دی چې هغه څنګه دی وایي دا به ماله څوک راکړي دا خبر وایي چې لاړ شه چېرته څوک وګوره نو هغه لاړه ام جمیل بنت خطاب رضی الله تعالی عنها یې بیا نستله د هغې نه تپوس کوي وایي أين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكيف محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وآله وسلم چرته دی او څنګه دی هغه مسلمانه وه خو لیکن ډېره هوښیاره زنانه وه وایي زه نه پېژنم ما ته پته نشته چې ته څوک یې زه نه پېژنم خو هغه وایي زما زوی یې تپوس کوي وایي ستا د زوی خواله به سلاړه شو چې راله ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته تپوس کوي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په څنګه حالت کې دی دا مبارکه ورته وایي دا ستا مور ولاړه ده وایي زما د مور نه مه یېرېږه وایي ښه نو هغه خو په دغه صح حالت کې دار ارقم ته داخل شوی دی او په دار ارقم کې دی وایي ما وله ورسوئ د ماخوستن د مانځه نه وروستو دوه کسانو زنانه و د لاسونه ولي وو په هغو باندې لاس اچولي دي په خپل قدم باندې نشي ودرېدی د نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم خواته چې نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم رالی د مدینې جانان هم ورته په ژړا شو څومره صحابه کرام چې ناست دي په ژړا شو ورته ژاړي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه یې ورته ژاړي ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي قربان په ما هېڅ نه دي شوي زه خو روغ جوړ یم په ما څه شوي دي خو چې تاسو هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې عربو کې خپل سر ورکاو خو چې عشق په زړه کې داخل شو نو هغه عربو په وانو په ټکول باندې زری زری او دا عشق داسې لوبو په سړي وکړي دا به په ځان نه پوهېږي یو وخت کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم چانده کوله د جهاد دپاره څوک توره راوړي څوک غشی راوړي څوک روپۍ راوړي څوک بل څه راوړي یو زنانه د تي ماشوم بسه په غېږ کې ورسره خو دغه کې تړلی دره یې ورسته د چاندې په ډېري کې ورته وایي قربان زما د طرفه پکې دا زوی قبول کړه نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې دې ماشوم به موږ څه وکړو دا خو وړوکی ماشوم دی په دې به موږ څه وکړو هغه وایي قربان زما خاوند په جهاد کې شهید شو زما زلمي زامن په جهاد کې شهیدان شو زما ورونه په جهاد کې شهیدان شو زما پلار په جهاد کې شهید شو زما څه بل څوک نه دی پاتې شوی زما دا یو زوی دی نور مې په کور کې څه نشته دی دا په چانده کې قبول کوي د کوم صحابي څه چې ډال نه نو هغه به د ډال په ځای باندې د کافر غشي ته ورتوري دی دا د نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم عشق چې دا تی ماشوم د بل توري ته اولاد ته نیسي دا عشق دا محبت چې د بچا په زړه کې راشي دا په څه عجیبه لوبې وکړي عمار رضی الله تعالی عنه د هغه پلار یاسر رضی الله تعالی عنه د هغه مور سمیه رضی الله تعالی عنها ابو جهل لعین کعبه شریفه کې په مکه مکرمه کې په حرم شریف کې رئیسار کړي یاسر رضی الله تعالی عنه یې داسې ووهلو هغه مبارک شهید شو وفات شو سمیه رضی الله تعالی عنها په خپل خاوند خفه شوله غوسه شوله راپاڅېدله ابو جهل یې د ګریوان نه ونیو ابو جهل وله د زړه په سر باندې لته ورکړه هغه هم په هغه ځای باندې شهیده شو دا عشق دا محبت دا چې د چا په زړه کې راشي نو دا په یو ځل دارو هر که او در عشق دعوایی کند خالقش صد امتحان بروی کند څوک چې د عشق دعوه وکړي نو دا ګوره داسې اسانه دعوه نه ده دا ډېره ګرانه دعوه ده الله جل وعلا شانه چې سل امتحانونه کوي زه ځکه وایم چې زه عاشق نه یم زه عاشق نه یم خو بس خوښ مې عاشقان لیوني زه عاشق نه یم خو بس خوښ مې عاشقان لیوني چې دا به مدح وي کوزم وي زما ډېر خوښېږي چې دا به مدح وي کوزم وي زما ډېر خوښېږي چې راته ووایي راجمع شو سیپیان دی دا د نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم
دا حقیقي عشق کله چې دا عشق د صحابه کرامو سینو ته ننوت او یو ځل یې په دې امتحانونو هغه ترخه جامونه وڅکل. داسې وخت پرې راغلی چې د شام او د فارس باچیانو چې به خپل کم قالینونه د فخر او د تکبر دپاره استعمالول او د سرو زرو او د سپینو زرو چړاوونه به پې شوي د صحابه کرامو لاس ته راغله او په تورو باندې ټوکړي. د خندق په غزا کې ورته رسول الله صلی الله علیه و وسلم زیری ورکړو هغه صخره چې راپېښه شوله چې تاسو ته به الله جل وعلا شانه د شام او د یمن او د فارس بچیانې درکړي او الله جل وعلا شانه دا عشق. کله څوک ګدک کله یې باچا او دا مرتبې ګوره داسې اسانې نه حاصلېږي. موږ نن سبا بیا خصوصا په دې مجلس کې د بابا مبارک ډېره مدحه بیان شو. د هغو مبارکانو تکالیف چې درته زه بیان کړم چې کوم پې بیان شوي تېر شوي دي صرف دوه یو درې به ته بیان کړم. زموږ د نیابۍ به وایي چې د ماشوموالي نه خپل پلار ته ډېر ګران خو چې کله لږ راغټ شو علم پسې ویست بس داسې یو ژوند یې ورسه شروع کړه لکه د دښمن څه چې سړی کوي چې کور ته به راغلې د طالبګرۍ نه بس جنګ او غوسلو ته شروع کور ته به شپې ته نه پرېوست. چې کله به روان شو بیا به ورله یو چرګ او غوړي ورکړه سوچه غوړي چې دا ویسه په جومات کې به ځان له پخه کې خو ګوره چې شپې د کور ته رانشي. زموږ نیاول ډېر عمر بعد به راغلی د ماښام او د مازدیګر په منځ کې به ویست چې زه به کوټې ته ننوتلم او وږ به مې ژړل زنانو مو وس مې نه کړي. بله ورځ ډېر وخت بعد راغلی او زموږ نیکه مبارک اوسه دقسې سختي وکړه د کور نه ویستو د ماښام چې نږدې ټیم دی او بس د کور نه ویسته چې په کور کې د شپې ته نه پرېږدم. زه ډېره خفه شوم د چت سر ته وختم د چت په سر باندې مې ژړل چړې مې تش کړو راکوز شوم کوټې ته ننوتم اوس په کوټه کې زموږ نیکه مبارک ناست دی په کونج کې ځان راغلی کړی دی او ژاړي سلګۍ وایي وایي زه پوه شوم ما ورته وویل چې ولې ژاړې تو خو یې په کور کې شپې ته نه پرېږدي او اوس پسې ژاړې ما ته یې ویل چې تا ته څه پته ده چې ما ته څومره ګران دی خو چې لوی مرتبې چا له خدای پاک ورکوي نو هغه باندې به ډېرې سختې تېرېږي بغیر د دې سختۍ نه کېږي. د مبارک صاحب رحمت الله علیه په دربار شریف کې یو وخت کې مبارک صاحب رحمت الله علیه بابا مبارک په خپله فرمایل چې راته ویلي چې یو طرف ته زما مدرس یې بل طرف ته مې مناظر یې بل طرف ته زما کاتب یې بل طرف ته زما مصنف یې بل طرف ته زما خطیب یې بل طرف ته زما قایل مقام یې هسې نه چې چېرته دا نفس د غټوالي دا وونې لاړ شو په پټو کې کاڼي راټول کړه بوجۍ ډکه وڅنډې ته اړه فرمایل چې قربان خادم د چا یې چې تاسو کوم خدمت وایي زما وکړو خو شروع مې وکړله سارو مبارک صاحب رحمت الله علیه به ټیم په ټیم داسې ته په کوله او بېرته به راته وکړه ما به یې سلام نه کړه او صرف دومره سلام یې وکړه السلام علیکم بس نور کار به یې نه لرم. چې 12 بجې شولې ویل ما ته یې وویل چې کور ته لاړ شو غسل وکړه او جامې بدل کړه په ما باندې یې راغله چې خدایه څه غلطي رانه وشوله چې د غسلو حکم یې راته وویل. په دې وخته پورې زه په ځان نیم پویه شوی چې کله کور ته لاړم او ما په غسلخانه کې جامې بدل کړم نو زما جامې شاته ټولې په وینو باندې تکې سرې دي زما په پنډو باندې ښکته وینې بهېدلې دي. هغه د خیبر کاڼي تاسو ټولو په خپلو سترګو لیدلي هغه به مې په بوجۍ کې بارول او وړل به مې د ملا نه مې د ولو نه رسا د نیمۍ ملا پورې دومره پټ اوښتی خو زه په خپل ځان باندې نه یم پوه شوی چې زما ملا یا دو وکړي یا سوی وکړي. دا څه شی و؟ دا عشق، دا محبت، دا عشق، داسې عشق. لطف الله مولوي صاحب وخت جامع المعجزات کې ذکر وکړو که نه چې نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم له د هر چا نه الله جل وعلا شنو هر څه زیات ورکوي. دا عشق د آدم علیه السلام نه واله د نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم پورې بغیر د نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه د بل چا سره چا د دې وجه
د دې وجوهات یوسف صالحی رحمه الله په سبل الهدى والرشاد کې 110 بیان کړي خصائص د رسول الله صلی الله علیه وسلم او امام بهقی رحمه الله په روح کتاب لیکلی دی خصائص الکبرى 2 جلد کتاب دی 551 صفحې او دغه رنګ نور کتابونه غټ کتابونه لیکل شوي یو دوه درې به بیان کوم یو دا چې د ټول انبیاء کرامو نه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم خلقتا مقدم دی هغه رحمان بابا رحمه الله فرمایي کنه محمد دی د تمام جهان آبا د تمام جهان آبا د ابن دی او اب چې دی اصل الشی ته ویل کېږي او اصل الشی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټول جهان د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د مخه پیدا شوی فمواهب للدنيا ذكر فيه أنه لما تعلقت إرادة الحق بإيجاد خلقه وتقدير رزقه شان داده چکل اغا إرادة قديمة بسيم الحق شو دا خبره چې ایجاد د مخلوق وشي او د دیو د فارات تقدیر او اندازه د رزق وشي نو الله جل وعلا شنو ابرز حقيقه المحمديه الله جل وعلا شنو حقيقه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم او ابو هريره رضي الله تعالى عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې د ټول انبیاء کرامو نه په خلقت کې مقدم دي او بیا دا ځان د علمي تحقیقي موضوع ده دغه رنګي د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نبوت د ټول انبیاء کرامو نه مقدم دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه چاته پوښتنه چې تکل نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي چې د هغه وخت نه نبیوم چې والآدم منجدل في طينته آدم علیه السلام چې لا په خټه کې نبی سبحان الله او بل دا چې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نوم مبارک په عرش عظیم الشان په جنت کې د حور په دې تندو کې په مرو کې او د جنت د هر ونې په هر پاڼه باندې په سدرة المنتهى باندې آدم علیه السلام په اولاد کې اولنې پیغمبر څوک شیس علیه السلام کله چې نور د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شیس علیه السلام ته منتقل شو او بیا کله آدم علیه السلام وصال کېدلو نو خپل زوی ته وصیت کړ شیس علیه السلام وی چې زمانه رستو زما قائم مقام ته پیدا کېږي آدم علیه السلام له الله جل وعلا شانه د اسمان نه دومره د جنت نه دومره امثالګانې راغلي وي چې څومره د اولاد کې انبیاء کرام راځي هغه امثالګانې ورته حواله کړي او بیا ورته وایي چې ګوره یو خبره کوي ډېر ذکر کوه خو چې کله د الله جل وعلا شانه نوم یادې نو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نوم د نوسیر نشي وی ځکه چې ځکه الله جل وعلا شانه پیدا کړم او لا ختمه نو په عرش عظیم الشان د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نوم ولید سبحان الله وی به په ما باندې عزت او انعام وکړو چې جنت ته بوستلو وی په جنت کې چې زوم نو په هر ونه د جنت باندې په هر پانه د جنت باندې او د حور په تندو او په مرو کې او په هر اسمان کې لیکلو چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او بل دا چې نن سبا خو ما او تا په اذان کې و چې اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو لیکن په حدیث شریف کې دی کله چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم عرش عظیم شان ته کو معراج ته کو نو په اسمان کې یو فرشتي په خوا باندې ورغلی چې د نور په حجابونو کې را بنده ده او هغه اول نمبر ویل الله اکبر الله اکبر دغه بونه आवाज شو چې رښتیا وویل زما بنده رښتیا وویل زما بنده زه د ټول ویم
څلور کرته تکبیر همدغه د اذان طریقه ټوله ذکر ده. کله چې دې ته راغلی چې اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، بیا د غیبونه الله جل وعلا شانه بلا کیف فرمایل چې صدق عبدي، زما بنده رښتیا وویل. هغه وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نوم په اذان کې ذکر کېده. او د آدم علیه السلام د زمانې چې کوم اذان و په هغه کې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم خو پرېږدوه د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د خلفاو نومونه او د اصحابو نومونه په مخکینو کتابونو کې ذکر. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې شام ته تللی وم په سفر، د یو راهب خواته ورغلو، 390 سال عمر یې دی. وی ما ته وویل چې ته د عرب یې؟ ما وویل چې او. ویل چې قریشي؟ ما ویل چې او. بنو تیم قبیلې؟ او. که په ګېډه باندې د چاپ شته، نشان شته؟ ویل ما چې ولې خیر شته؟ وی چې په عربو کې به نبي آخر الزمان صلی الله علیه و آله وسلم پیدا کېږي او وخت یې رانږدې دی. د هغه درې یاران دي، یو د ډېر عمر خاوند دی، یو ځوان دی، یو ماشوم دی. هغه د ډېر عمر خاوند علامات ټول په تا کې موجود دي، ونه خلیفه دې له دا پسې ګوره. ابوبکر صدیق رضی الله عنه تعالی عنہ چاته کړه، وی بالکل هغه کس دی کوم چې د ډېر عمر خاوند د هغه یارانو کې د هغه یو پکې دی. عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي په سفر باندې تللی د بیت المقدس خواوشا په علاقو کې باران را باندې راغلی، د یو راهب د راهب خانې خواته بلې سوري ته کېناستی. هغه راپسې کسان راولېږل او ډېر په عزت باندې دننه بوستلم او زما یې ډېر عزت و. او بیا یو خط کاغذ راوویل چې صاحب په دې باندې خط ولیکه چې ته به زما د کنیسه د ځای به نه ورانې. ما وویل چې په ما پسې ولې مسخرې کوې؟ زه مسافر سړی یم، یو ځل دې راسه نیکي وکړله، د باران نه دې را دننه کړم، سوري ته دې کېنولم، وچې جامې دې راکړلې، ډوډۍ دې راکړله، اوس راپسې مسخرې کوې؟ مسخرې راپسې ولې کوې؟ هغه راته وویل چې مسخرې درپسې نه کوم، په تاسو کې پیغمبر پیدا کېږي صلی الله علیه وسلم. ته د هغه پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم دویم یارې، او زمونږ دا علاقه به ته فتحه کې، ستا په لاس باندې به دا علاقه فتحه کېږي. ما له دا لیکل راکړه د دې احسان په بدله کې چې دا ځای به نه ورانې. ویل ما ویل چې ته راپسې مسخرې کولې؟ راته یې ویل چې ګو مسخرې مې درپسې کولې، خو لیکل دې رایې که تا ته زه تاوان، او که رښتیا مې ویل دا لیکل به دې راسئ. عمر فاروق رضی الله عنه ولا لیکل ورکړل. کله چې عمر فاروق رضی الله عنه شام فتح کو، بیت المقدس فتح شو، هغه ځای چې کله ورغلل صحابه کرام، هغه تاسو له راووت او خط یې وله ورکړو، ما ستاسو ملګري څو کاله مخکې خط راکړی، زما ځای تاسو نشئ وانه. عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي کاشکې چې ما په دغه ورځ دا خط نه وی ورکړی. کله چې د خیبر غزا ده، د خیبر په غزا کې دا ډېرې ګڼې قلاګانې وي او ډېر یوه قلا په دې کې ډېره زیاته سخته شوله، نه فتحه کېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې سبا به زه د غزا توغ هغه چا له ورکوم چې دا خیبر به د هغه په لاس باندې فتحه کېږي. عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي چېرته مې د مشرۍ سوال نه دی او ارمان مې نه دی. خو په دې ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل چې د دې کس به الله جل وعلا شانه محبت کوي او الله جل وعلا شانه به د ده سره محبت کوي. ما ویل چې الله دا توقف ته ماله راکړي، پړه کې مې ارمانه ورځو. حضرت علي رضی الله عنه بیمار پروت دی، په سترګو باندې سرخوباد راغلی دی، بالکل سترګې غړولی نشي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې کس ولېږه چې راشه. هغوی قربان زه خو لار نه یم، نشم تللی. دوه کسانو د لاسونه نیولی دی، را دی راوستې د نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم مخې.
نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ولا په سترګو مبارکو باندې لاړې مبارکې راښکلې د ژوند د دی چې د علي رضی الله عنه سترګې خوب نه شو او علي رضی الله عنه فرمایي چې بل حال مې سترګې بنا شولې بالکل هیڅ قسمه تکلیف راته نه و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې واخله دا توغ د غزا لاړ شه روان شه په حق او په کلمه باندې جنګېږه بیرته شاته مه ګوره او ستا په لاس باندې به خیبر فتح کېږي. کله چې حضرت علي رضی الله عنه ته تر ځای پورې لاړې نو بیرته شاته نه ګوري او دغسې اواز کوي و یا رسول الله صلی الله علیه و وسلم د کوم وخته پورې قتل کوم وایي تر څو پورې چې کلمه نه وي. حضرت علي رضی الله عنه لاړې چې د هغه خیبر د قلا لاندې کېناستو د یهودو مشر په دیوال راښکاره شو چې پام یې وکړو ویل زما دې په الله قسم وي چې هغه ځوان راغلی چې زمونږ د قلا مو اوس فتحه کوي څه دومره پورې ورته پته وه د مخکینو کتابونو نه د نبي کریم صلی الله علیه و وسلم د یارانو دونه ذکر وکړو